سلام علیکم عزتمنو. جهانگیر خان چې د نیلم ګل ټول حقیقت ښکاره کولو او وایي چې نیلم ګل چې د پیل ځل په ما سره چې په ډرامو کې کار کوو ما پیلنی ډیلینګ چا سره کړی و. عزتمنو دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګیر نه کوم تاسو کو چې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما دسه زموږ عمده چینل دسه سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټیک نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو جهانگیر خان وایي چې دې چې ما سره په پیل ځل څنګه په ډرامو کې کار کولو نو ما فیل ډیلینګ د دې ډایرکټر سره کړو، ځکه چې په هغه ټیم کې د دې مراد سره واده نو شوی. که مراد سره شوی وی بیا به مې دومره په ګرانه ورسره ډیلینګ نو کړی. د دې ډیلینګ زما چې دی د په هغه ټیم کې دې ځان ته یو ورکوټی غوندې دلال ساتلی و او هغه کس سره ما ډیلینګ وکړو. بیا د هغې نه بعد د ما سره په ډرامه کې کار وکړو، ځکه عزتمنو مونږ چې کومه یوه ډمه راولو مونږ ډمې سره مخامخ خبرې نه کوو، مونږ اول د هغې دلال سره خبرې وکړو نو بیا وروسته موږ هغې ته ووایو چې ستا مرضي ده موږ سره داسې پارټونه ته اخیستلی شي او که نه. کله چې دا وکړي نو بیا د موږ د هغې د مرضۍ پیسې ورته بیا موږ ورکوو. عزتمنه جهانگیر خان دا خبره مو واضحه کړه، خو چېرې مراد په هغه ټیم کې وی نشی چې موږ سره ته وسپول دی په فلمونو او ډرامو کې کار کول، ځکه چې دې له موږ په پیله ځل ډیلینګ کې چې څومره پیسې ورکړي دي هغه ټول عمر تېر کړي نو دا نشي کولی. نشی چې دا موږ سره ټول عمر په فلمونو او ډرامو کې تر اوسه پورې کار کولی. عزتمنو چې اوس خبر شولم چې یعنې مراد نیلم ګل پرېښودله، زه غواړم چې اوس زه نیلم ګل سره واده وکړم، ځکه چې دا د پیسو یوه غټه خزانه ده. چېرې نیلم ګل غواړي چې ما سره خپله زندګي تېرول غواړي نو یاد شي ما سره د واده وکړي او زه د مراد نه ښه خوشحاله ساتم. زه به پیسې بل کار نه کوم، صرف فلمونو او ډرامو کې د ما سره یو ځای کار کوي. عزتمنو زموږ نننۍ معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره زموږ عمده چینل ته سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټیک نشان وي چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.